د قیامت په ورځ باندې یو سړی هم د خپل ځای څخه قدم نسی اخیستی چې تر څو پورې الله جل جلاله ته د 5 خبرو جواب ورکړی نه وي. نبی علیه السلام فرمایي چې د قیامت په ورځ یو سړی هم د خپل ځای څخه قدم نسی اخیستی چې تر څو پورې د 5 خبرو جواب الله جل جلاله ته نه ورکړی. یعنی د 5 خبرو جواب خامخا الله جل جلاله ته ورکوي. په هغه کې یو دا زندگی ده چې هغه ډیره قیمتي سرمایه ده چې الله جل جلاله انسان ته ورکړې ده. د دې زندگی ژوند په باره کې الله جل جلاله پوښتنه ځین کوي چې تا دا زندگی څنګه تیر کړه؟ په عبادت کې دې تیر کړه، په ګناهو کې دې تیر کړه، فضول دې تیر کړه؟ د دې زندگی جواب به هر انسان و الله جل جلاله ته ورکوي. په زندگی کې بیا ځواني لوی نعمت ده. دوهمه پوښتنه الله جل جلاله د انسان څخه د ځواني په باره کې کوي چې تا دا ځواني څنګه تیر کړه. دریمه پوښتنه الله جل جلاله د مال په باره کې کوي. الله جل جلاله د انسان څخه پوښتنه کوي چې تا دا مال څنګه حاصل کړی وو؟ په حلاله طریقه دې حاصل کړی وو او که دې په حرامه طریقه دا مال حاصل کړی وو؟ څلورمه پوښتنه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د مال د خرڅېدو په باره کې کوي. الله جل جلاله د انسان څخه دا پوښتنه کوي چې تا دا مال څنګه مصرف کوي؟ تا دا خپل مال په هغه ځای کې مصرف کوي چې الله جل جلاله تا ته حکم درکړی وو، او که دې په هغه ځای کې مصرف کوي، په هغه ځای کې دې خرڅ کوي چې الله جل جلاله ته ځین منع کړی وي. او پنځمه پوښتنه د علم په باره کې الله جل جلاله د هر انسان څخه د علم په باره کې پوښتنه کوي چې تا سره خو څه ناڅه علم در سره و، پر دغه علم باندې تا څونه عمل کړی و. اوس به یو سړی وایي زه خو عالم نه وم، یا ما سره علم نسته، زه خو علم نه لرم. دون علم خو تا درلوده چې دا شراب څښل ګناه لري، دونه خو ته خبر وې چې دا شراب څښل حرام دی، تا ولې څښل؟ دونه خو ته پوه وې، علم پوه ته وایي، دونه خو ستا سره علم اوس درواغ ویل ګناه لري، مسلمان ته دوکه ورکول ګناه لري، دونه خو ته خبر وې چې غیبت کول ګناه لري، دونه خو تا سره علم اوس سود کول ګناه لري، سود خوړل حرام دي، دونه خو خبر وې، نو تا ولې په دې علم باندې عمل نه کوئ؟ هر چا سره څه نه څه علم خو سته، دونه علم خو ورسره سته. د انسان سره چې لمونځ کول دا پر هر مسلمان فرض ده، که هغه نر ده که ښځه ده، که هغه ازاده که غلام ده، که هغه بندي ده که هغه مریض ده، په هر چا باندې د لمونځ شی ده، 5 وخت لمونځ فرض ده. دا هر څوک په خبر دي، لیکن په هغه باوجود یې خلک نه کوي. درواغ ویل خو هر چا ته معلومه ده، که نر ده که ښځه ده خبر ده چې درواغ ویل دا ګناه لري. دون علم خو له تا سره وو، نو تا ولې پر دې عمل نه کوئ؟ نو دغه پوښتنه، دغه 5 پوښتنې الله جل جلاله په ورځ د قیامت در څخه کوي. دا 5 پوښتنې له ما او تا څخه کیږي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي و یو قدم به هم نسی اخیستی تر څو پورې دغه 5 خبرو جواب الله جل جلاله ته نه ورکړی.